الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقرة لکه څنګه چې سورة الفاتحه کې لس خبرې ذکر شوي او بیا وروستنۍ حصہ صراط المستقیم نه رستو بیا ټول ما تاسو ته اجمالي طریقې سره وی تفصیل ستاسو په مرضی باندې ما غوونکو. سورة البقره کې به هم تقریبا لس غټې خبرې ذکر کیږي. یو دی فضائل دا شان نزول د دې سورت چې د کله نازل شیو، دیم په دې کې فضائل سورت بقره چې دا څومره شان والا، څومره مرتبه والا، څومره عظمت والا سورت دی. او دریم بل دی نمونه لکه څنګه چې د سورۃ الفاتحه تقریبا 22 نمونه تاسو ته ذکر شیو او ما تاسو ته ویلو چې کثرت نمونو دلالت کوي په عظمت هغه شی باندې. د الله تبارک وتعالى ډیر نمونه دي، دا دلیل دی په دې باندې چې الله ډیر لوی ذات دی. دغه شانته د قران کریم تقریبا 75 نمونه قران ذکر کړی، دا دلیل دی په دې باندې چې قران ډیر لوی عظیم شان کتاب دی. دا چې د هر یو صورت مختلف نمونه الله تبارک وتعالى یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داګه د پاره یو خوږی دي. دا دلیل له په عظمت او په لویوالي د صورت باندې. دریم به ذکر کیږي اسماء او نمونه د صورت. څلورم مناسبت او ربط د سورۃ فاتحه سره چې دا سورۃ په سورۃ الفاتحه پسې پس وجبانی ذکر کو. بل یو سورۃ ال عمران به راوړو، سورۃ نساء او مائده او انعام او اعراف وغیرہ ډیر سورتونه دي د قران. نو دای په دې سورۃ الفاتحه پسې متصل ولی ذکر کو. د دې مناسبت سره دی وجه صدا ربط سو. او پنځم به ذکر کیږي دعوا او مقصد د سورۃ. لکه څنګه چې سورۃ الفاتحه کې مقصد وحدانیت الله پاک او الحمدلله سره ذکر کړو او پاګې باندې درې دلایل. ځکه الله پاک د پاره صفاتونه د الوهیت دي، د مالکیت دي، د کمال صفاتونه د الله لپاره ذکر دي چې هغه رب العالمین دی. دا یو دلیل. بیا وی الرحمن الرحیم دای په دیم دلیل پیش کړو. د دریم دلیل مالک یوم الدین، د اخرت مالکوم الله دی. دا درې وړ دلایل په دی باندې چې الحمدلله. دغه شان تر دې صورت په یو خاص مقصدی دا ټول صورت پر اگینا دا دلایل بغیر چا پیر ګرځي او هغه ثابتې. دې صورت دعوه سره مقصد د دې سره دا به چې دینو ذکر کیږي. شپږم نمبر کې خلاصه دې صورت نچوړ او د دې چې دینو حاصل دا سره. په شپږم نمبر کې به خلاصه دې صورت ذکر کیږي ان شاء الله. او په اوم نمبر کې تفسیر داږي. تفسیر د هر آیات سره به داږي مناسب تفسیر وکړي. او اتم نمبر کې احکام متعلقه د آیات سره. ولی قرآن کریم خود احکام کتاب دی، دا خود مسائل د بیان د پار راغلي. ځکه صرف سړی خویا ترجمه کوي، لفظي ترجمه کوي، آزاد پیروانی او چاته پته نه لګي چې د دې آیات مطلب څه دی، د آیات کې کومه مسله بیان شو. نو سړی دا څو مبهم غوني پزله غوني کار ښکار شي. نو د هر آیات مطابق چې کومه مسله راځي نو بیان د احکام شرعیه دا په اتم نمبر کې د هر آیات سره به مسله بیانېږي چې کوم داګه سره متعلقي. او نه هم به مشکلات ځنې آیاتونه کې اشکالي پاګې باندې سي اعتراضي
هغه په ظاهره باندې نه جوړېږي، نو د هغې برابرول حل مشکلات ورته وایي. دا په نهم نمبر کې کوم ځای کې چې مشکلات راشي، ګران راشي، نو د هغې حل کول. او لسم نمبر کې امتیازات د صورت، چې دا صورت د نورو صورتونو نه په څه طریقه باندې ممتاز دی او جدا دی. دا صورت په څه طریقه باندې د دې یو صورت ته د بل صورت په مابین کې امتیاز څه شی دی، جداوالی څه دی، مابین افتراق څه دی. د هغې بیان ځکه ضروري دی چې یو صورت د بل صورت نه سړي ته د هغې جداوالی محسوس شي، د هغې پته ولګي. نو دا لس غټ خبرې به په دې صورت کې انشاءالله بیانېږي. نزول د دې صورت دا غړومبنی صورت دی چې په مدینه منوره کې الله تبارک وتعالی دا نازل کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینې ته راغی، مخکې مکی صورتونه چې څومره دي او په مکی په دور کې نازل شوي دي، او وروستنی صورت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې نه وروستو مدینې ته راغلی، نو صورت مطففین دی. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنهم یخسرون. دا صورت مطففین ته وایي. دا چې دی نو وروستنی صورت و. د هغې نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو. نو مدینې ته چې کله راغی، د ټولو نه لومړی صورت په مدینه کې سورة البقره نازل شوې وه. او دې سورة بقره کې اکثر چې دی نو د یهودو رد دی، د یهودیانو رد دی، ځکه د مدینې نه آس پاس او په مدینه کې څلور ډلې د یهودیانو غټې پاتې کېدي. څلور غټ غټ خاندانونه، بني نذیر او بنو قریظه، اوس او حضرت، دا څلور غټ خاندانونه. لکه څنګه چې زمونږ په دې کلي کې نسبونه دي، چاته یو نسب وایي، چاته بل نسب وایي، چاته بل نسب وایي، او په دې کلي کې پاتې کېږي، آس پاس بانډو کې پاتې کېږي. دغه شان ته مدینه کې د یهودیانو غټ څلور خاندانونه پاتې کېدو، اوس او حضرت، بنو نذیر او بنو قریظه. نو په دې صورت کې به اکثر رد په یهودیانو باندې کېږي، او تقریبا 80 بدۍ د یهودیانو په دې صورت کې چې دا ذکر دي. غټې غټې بدۍ د یهودیانو تقریبا 80 ذکر دي. او بیا په مدینه کې ورسره منافقانو، مکی په دور کې منافقان نه، هلته خالص کافر او خالص مسلمانان. خو چې کله مدینې ته چې دی نو راله رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه، نو هلته 3 ډلې پیدا شوي، یو دی کافر، یو دی مسلمانان، نور دی منافقان. چې هغو به ځان له ټیم پاسي کوله، چې یو هغه کافر به یې هم رضا ساتل، مسلمانان به یې هم رضا ساتل. نو د چا به چې دی نو زور و بس هغه سره به د هغو چې دی نو هغو طرف ته به یې خپله خوا زیاته نږدې کوله. دغه منافقان لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. رستنو سورة نساء کې غالباً براشي مذبذبین بین ذلک، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. نه یو طرف ته نه بل طرف ته، نه مسلمانانو نه کافرو، په منځ کې ځان له ټیم پاس کوونکي خلکو، دغه منافقان. نو په دې صورت کې به اکثر بدۍ د منافقانو ذکر کیږي. دا هغه صورت دی چې دا په مدینه کې نازل شوی وړومبنی صورت. هو 2 آیاتونه په دې کې، یو د ربا متعلق، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دا آیات چې دی نو او یو واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دا آیات دا چې دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د سفر کولو نه 9 ورځې مخکې نازل شوي. ما دا 2 آیاتونه پکې د ټولو نه وروستنی وحی ده، وروستنی وحی ده چې 9 ورځې وروسته بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې نه چې دی نو سفر کوي د دنیا نه. دا نو ټول صورت دا په مدینه کې د ټولو نه لومبې دا الله تبارک وتعالی نازل کړی. دا خو نزول د دې صورت چې دا کله نازل شوی، ما تاسو ته وی چې مدینه کې راغلی. او 2 نمبر کې فضائل د دې صورت، فضائل چې دی نو هغه ډېر زیات دي. همدغه وجه وه تفسیر ابن کثیر رحمه الله غلی کی چې په دې صورت کې زر اوامر ذکر دي. د زرو خبرو په دې کې حکم دی چې دا به کوئ، داسې وکئ، داسې وکئ، داسې وکئ. او زرو
منهیات پکې ذکر دي د زرو خبرونه په دې کې چې دا منع شوي ده چې دې ته به ګورې نه نږدې کېږئ دا به نه کوئ داسې به نه کوئ او زر په دې کې جملې دي زر په دې کې چې دی نه جملې دي زر په کې حکمونه دي دا داسې یو صورت دی امام ابن قیم رحمه الله هغه په کتاب الروح کې وایي په دې صورت کې الله تبارک وتعالی 15 مثالونه ذکر کړي دي 15 مثالونه نو دام د یو داګې د یو عظمت سره د اوچتوالي سره تعلق ساتي شاه عبدالعزیز رحمه الله وایي په دې کې چې تقریبا 1500 غټ مسائل په دې کې ذکر دي تفسیر عزیزی کې شاه عبدالعزیز رحمه الله وایي په دې کې 1500 احکام دي 1500 احکام چې هغه غټ غټ مسائل په دې کې بیانېږي د دې د وجې نه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د دې تفسیر دا تقریبا په 15 کالو کې چې دا زده کړو صرف د سورۃ بقره تفسیر دای په 15 کالو کې چې دا هغه صرف د سورۃ بقره تفسیر زده کړو دا دومره یو ګران سورۃ دومره د مسائل نه ډک سورۃ احکام په دې کې ډېر زیات ذکر دا یو اهم سورۃ او په حدیثو کې د دې ډېر فضایل راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم وغیرہ کی روایت راځي ابن حبان او طبرانی اگر اخلی ابو امامه رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اوریدو اگر اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه یہ قرآن ټول وایي ټول قرآن د ابتدا نوالی تر انتها پوری د فاتحین نوالی د ناسا پوری دا ټول قرآن تاسو وایي ځکه دا به قیامت په ورځ باندې شفاعت ګرځي ستاسو لپاره او بیا خاص کر تاکید سره وي اقرأ الزهراوین سورة البقرة و سورة آل عمران دا دو سورتونه چې هغه ستوري دي د اسمان پړکېدونکي دي زهراوین هغه پړکېدونکو پړک ته ویل کېږي نه هغه دوه پړکېدونکي ستوري هغه دوه سورتونه سورة البقره او سورة آل عمران دا خامخا وایي فإنهما یأتیان یوم القیامة کأنهما غمامتان وی دا دو صورتونه ځکه وایي چې د قیامت په ورځ باندې به ډېره سخته ګرمي او د انور به راکته شوي او دومره ګرمي به چې د هغې ګرمۍ څه انتها نشته ول دا دو صورتونه به په شکل د ویریس کې دا به راشي د خپل ویونو کې د پاسه به چې دی نو دا دواړه صورتونه دی به چې دی نو سوری جوړ کړی کأنهما غمامتان او کأنهما فرقان من طیر صواب یا به د مرغو د ډلې په شکل کې براشي او مرغو به قطار جوړ کړی نو تا ته به نور نه پرېږدي دا به یا د مرغو په شکل کې راځي ټولګی به د مرغو یا به چې د وریځې په شکل کې راځي دا دو صورتونه به خامخا وایي یحاجان عن صاحبهما دا به جګړه کوي د خپل لوستونکي د طرف نه الله ته به وایي چې ستا کتاب ما خو یا د کتاب خپل نه وباسه چې سورۃ بقره سورۃ عمران دا سب کتاب کې نه یا زمونږ دا ویل کې به خامخا جنت ته بیایي ا دیو په ګرمۍ کې نه راوړي څومره لویه مسله ده چې د قیامت په ورځ باندې ستاره طرف نه دا یو جګړه کوي ستاره طرف نه بحث کوي او پتا باندې سورې جوړ کړي د دې نه غټ فضیلت هو بل نه معلومیږي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله اقرأوا سورۃ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع بطلا دا سورت ذکر وای سورت بقره چې په دې کې د دې ویل دا د برکت نه خالی نه دي دا ډېر لوی برکت دی ستا په مال کې او برکت دی ستا په عمر کې او برکت دی ستا په نیک اعمالو کې او برکت دی ستا په هر یو کار کې او برکت دی اخذها برکه او ترکها خسره د دې پرې خودل ګورې د تاوان نه خالی نه دي چې سورۃ بقره سره څوک تعلق نه ساتي دیو تاوانی در تاوان نه خالی نه ده او ولا تستطيع هم
بطله دا باطل پرست خلق دې ته کعبه نشي جوړې دي دا داغه بوتاړو کعبه کېږي نه چې لکه سورۃ عمران به څوک وایي دا خو ډېر لوی سورت دی، سورۃ بقره به څوک وایي دا خو ډېر لوی سورت دی. ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې نیکانو ته ګورې دا اسم نه دی، دا خامخا وایي د قیامت په ورځ به ستاسو له طرف نه جګړه کوي، او د قیامت په ورځ باندې به دا ستا د پاسه چې دی نو چترۍ او سورې به یې جوړ کړی. دیم مسند احمد او بخاری کې او ترمذی وغیرہ دا روایت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه نرالی اکوای ما د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا اوریدو یؤتا بالقران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. یہ قرآن والا هغه قرآن والا چې کوم خلق په قرآن باندې عمل کو په دنیا کې دا چې دنه سورۃ بقره او عمران باندې دې ټولو نه مخکې را روان دا چې دنه چې دا مخکې لري قرآن کې او بیا وضرب لهما رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثه امثال. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې درې مثالونه ذکر کړل چې یا ودا د مرغو د ټولګي په شکل کې راځي، یا ودا چې دانو د غټ سوري په شکل کې راځي، یا به چې دانو د وریځې په شکل کې راځي. دا دوه صورتونه یې خامخا چې دانو دا وایي، دا دوه صورتونه دا خامخا وایي. ابن ابي شيبه مسند احمد کې روایت راځي د بریده رضی الله تعالی عنه روایت دی. اگوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تعلموا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکہ وترکها خسرا ولا تستطيعها البتلا. سورۃ بقرہ دا زده کوي، تعلموا تعلیم وای په معنا او په تفسیر سره او په الفاظ او په قرات او په تجوید سره ویلو ته زده کول ته معنی سورۃ بقرہ په صحیح معنی باندې زده کوي، دا زده کوي ذکر دې ذکول دا برکت دی او د دې پرې خودل تاوان دی او طاقت نه لري د دې باطل پرس خلق. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سات چپ شو، ثم سکت ساعتا، بیا یو سات چپ، بیا وی تعلموا سورۃ البقرہ وال عمران، دا سورۃ بقرہ وال عمران خامخا زده کوي ځکه دا دواړه پړکېدونکي دي. یو ذلان صاحبهما یوم القیامه، دی وسوره راوستي پورز د قیامت په خپل وینکو باندې کانهما غمامتان. تب وای چې دا د وریځې دي او دا راغلي په سر باندې ستاره پاسه چترۍ جوړه شوې ده، یا د مرغو په شکل کې دا بر پاسه چې دینو یو ټولګي و پتا باندې جوړ شوی تا ته ونور نه پریږي. نو یې سورۃ بقره دا خامخا زده کوي دا وای. طبرانی کی روایت راځي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی، سند کې کلام دی. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تعلموا الزهراوین البقره وال عمران. دا دو سورتونه پړکېدونکي چې بقره او عمران دي، دا دواړه چې دین دا وای، دا دواړه وای فانهما یجیئان یوم القیامت کانهما غمامتان. دا ذکر دا بستا سره پاره د وریځې په شکل کې راځي او په دې کې ډېر لوی برکت دی او ډېر لوی چې دان فیدی لري په دې کې. یو روایت کې راځي محمد ابن نصر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بقره او عمران وای فانهما یاتیان یوم القیامه، دا بستا سره پاره شفاعتیان ګرځي د قیامت په میدان کې. مسند دارمی کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت وی یو سړی سورۃ بقره او عمران ولستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دو هغه سورۃ ولستو چې پاکي کې اسم اعظم دی، د اسم اعظم ولستو الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. کله چې دا داسې یو صورت ته پدې کې اسم اعظم دنه دی او اسم اعظم هغه نوم دی الله تبارک وتعالى چې کله په څوک څه شی غواړي نو الله تبارک وتعالى یې منع کوي نه
خامخ الله تبارک وتعالی هغه ورکی هغه انسان ته معنی دعا ول قبلی سورۃ بقره چې کله ته وای نو خامخا پسې دعا غواړه سورۃ ال عمران چې کله ته وای نو خامخا پسې دعا غواړه هغه الله تبارک وتعالی پټ هغه اسم اعظم پدې کې پټ دنه پرې خېره تا ته خینه چې پلانې آیات دي ځکه ته بیا خالص اخ کا آیات وای نور بقره و پرې دي نو تا ته طریقه خې چې کله سورۃ بقره ته وای ټول ختمه کی نو بس باغې په سيزان له دعا وغواړه ولې په دې سورۃ بقره کې اودن اسم اعظم دی کنه نو تا ته طریقه وغولا د کامیابی چې کله سورۃ بقره وای نو ته خامخا په دې پسې دعا وایا الله تبارک وتعالى بستا ضرورتونه دا بسر کوي دا شپږ فضایل د حدیثو په نظر کې تاسو مخه تراللو ان شاء الله چې دینه د 32 پورې وتاوسته بیانېږي د تیر لپاره چې شوق او ته جوړ شي او دیر لپاره چې فیدی معلومي شي غوښتو تاګه مطابق عمل کین هغه فیده بوالي الله دې عمل کولو توفیق راکړي